الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت چهرم څلورم کلاس स्टूडेंटانو یا ماشومانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक د څلورم کلاس स्टूडेंटانو تاسو ته مونږه په اردو کلاس کې هرکلی وایو. نن مونږ تاسو ته د اردو بک سٹارټ کوو. راځئ چې سٹارټ کو لومبه کوم سبق ته. راځي دلته لومبه فرست چې انګلیش کې ورته وایي ټیبل اف کنټینټس. د کې سبق 1 دی هم نظم، دویم ورپسې بیا نعت دی او لاندې بیا نثر سبقونه دي. نو راځو نن به سبق نمبر 1 سٹارټ کوو. سبق نمبر 1 دی دلته موږ سره دا دی ګوره سبق 1 او حمد. دا د پیلنی سبق نوم دی. پیج نمبر 2 حمد. لومبه تاسو دا وپیژنئ. ګوره مونږه تقریبا د دریم کلاس د پنځم کلاس دا ټول اردو بک سٹارټینګ کې لومبه اول حمد راځي. دا غي ډیفینیشن هغه پیژندل مونږه تاسو ته ویلي. صحیح ده. بیا هم تاسو به دې ځان پوه کړئ چې حمد څه ته وایي. هم به هغه نظم ته وایي چې په کوم کې د الله تعالی بڑایي بیانېږي یا د الله تعالی قدرت پکې بیانېږي. نو هغې ته به څه وایي؟ هغه نظم ته به څه وایي؟ حمد. ٹھیک شو. نو بدی کې د الله تعالی قدرت بڑایي او صفاتونه پکې بیانېږي نو دې ته حمد وایي. اوس به زه دا تاسو ته وایم او غوږ ورته کېږدئ. بیا به د دې مشکل الفاظ معنیانې هم کوو. جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوش نمائی. ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. تارو بری رات کیا بنائی دن کو بخشی عجب صفائی. جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سما نئی بات. جاڑے سے بدن ہے ترتراتا ہر شخص ہے دن میں دھوپ کاتا. جاڑے سے بدن ہے ترتراتا ہر شخص ہے دن میں دھوپ کاتا. پوٹے نئی کومپلے شجر میں ایک جوش بھرا ہوا ہے سر میں. گرمی نے زمین کو تپایا بانے لگا ہر کسی کو سایہ. برسات میں دل ہے بادلوں کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے. پیدا کیے اونٹ بیل گھوڑے ہر شے کے بنا دیے ہیں جوڑے. قدرت کی بہار دیکھنے کو روشن آنکھیں بنائے دو اونٹ دیے کے منہ سے بولے. شکر اس کا کرے زباں کھولے. ہر شے اس نے بنائی نادر بے شک ہے خدا قوی و قادر. اسماعیل میرچی. ٹھیک شو. دا موږ سره حمد. اوس به موږ د دې کوم مشکل الفاظ دي معنیانې دي هغه موږ تاسو ته کوو. راځئ غوږ ورته کېږدئ. جو چیز خدا نے ہے بنائی. جو چیز څه چې الله تعالی جوړ کړي دي په دې دنیا کې دا څومره څیزونه دي. اسم ظاهر ہے خوشنمائی. او په دې ټولو څیزونو کې څه شی ظاهر دي؟ خوشنمائی. خوشنمائی څه ته وایي؟ خوبصورتي، ښایستوالی. نو دا څومره څیزونه چې دي په دنیا کې ځمکه ده، اسمان دی، نور دی، سپوږمۍ ده، دا د الله تعالی قدرت باندې جوړ شوي دي او دې کې خوبصورتي ده. دا موږ ته خوبصورتي ظاهروي. هر چیز کی ہے ادا نرالی. په هر یو څیز کې څه شی ده؟ ادا. ادا څه ته وایي؟ انداز ته. د هغه څیز انداز ته هغه پکې موجود دی. نرالی. نرالی څه ته وایي؟ عجب چیز. په هر یو څیز کې یو عجب غوندې انداز موجود دی. ٹھیک شو. حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. او یو څیز هم د الله تعالی د حکمت نه خالی نه دی. حکمت څه ته وایي؟ راز. کو چرې دنیا واخلي د ځمکه اسمانونه د هر څه کې حکمت دی. ٹھیک شو. لکه اوبه دي نو په دې کې ګوره میان اوسېږي. دغه شان غرونه دي دا د ځمکې لپاره میخونه دي. لکه دا په ځمکه ټکوالی شوي دي، ځمکه دا نیولې ده. نو د هر یو څیز کې د الله تعالی په دې باندې حکمت دی، مطلب راز دی. د حکمت نه یو څیز هم خالی نه دی. تارو بری رات کیا بنائی. او تارو ته وایي ستورو ته وایي تارو بری. د شپې چې دا ډک ستوري وي په اسمان کې دا ډېر شی جمګټه ښکاري نو دا ګوره شپه یې د ډکو ستورو جوړه کړې ده. وایي دن کو بخشي عجب صفائی. او ورځ چې یادوي دلته وایي ورځ څومره ښایسته وي، ورځ له یې څومره ښایسته عجب صفائی مطلب ښایسته رڼا یې ورکړې ده. هر طرف ته روشنایي وي، نور راختې وي. جاړه ګرمي بهار برسات. جاړه څه ته وایي؟ جاړه سردي ته وایي، یخني ته وایي. او ګرمي ته وایي. بهار موسم دی او برسات دا بل موسم. څلور قسمه موسمونه دي. هر رت میں نیا سما نئی بات. هر رت څه ته وایي؟ موسم ته. میں نیا سما او نوې. نیا څه ته وایي؟ نوې. سما څه ته وایي؟ نظاره. مطلب سما څه ته وایي؟ سما وایي ماحول ته یا نظارې ته. په هر یو موسم کې یو خپل ماحول دی، یو خپله نوې نظاره پکې پرته ده.
جاړې سے بدن ہے ترتراتا، جاړې د یخنۍ نه چې کله یخني شي نو یخني کې د انسان بدن ترتریږي، مطلب کانت نه، ترتراتا څه ته وایي؟ کانت نه خوځېږي که نه، سړی رچېږي د یخنۍ نه. هر شخص ہے دن میں دوب کاتا، او هر یو کس بیا په یخنۍ کې د نور ته زور کوي، نور ته کیني، کوشش وکړي چې زه وکړم دوب ته کینم د ورځې، ځکه چې د هغه بدن یخني کېږي نو هغه نور ته بیا ځان رسوي. پوټې نئی کومپلې شجر میں، پوټې څه ته وایي؟ نکلنا، چې کله نوي نوي غوټۍ راوځي، نئی کومپلې نوي غوټۍ یادوي، شجر میں په موسم کې، شجر کې. ایک جوش بڑا ہوا ہے سر میں، او یو جوش ډک شي مطلب په سر کې، لکه څنګه چې د سپرلی وي که نه، سپرلي کې خلک ګوره دا نوي نوي پاڼې راوځي، نوي نوي وده کېږي د بوټو که نه، نو دغه شان د انسان هم چې کله سپرلی وي اکثر ګوره د هغه وینه چې تازه غوندې شي نو د ده هغه د ګوره ماحول اثر په انسان باندې وي که نه، په وجود باندې، انسان په وجود باندې وي، نو دغه شان د انسان په وجود کې چې کومه دننه وینه وي هغه هم تازه کېږي. نو دې سره انسان یو جوش مطلب داسې جذبه کې وي. ګرمي نے زمین کو تپایا، او چې کله ګرمي وي نو ځمکه څنګه ګرموي؟ تپایا څه ته وایي؟ ګرم کرنا. چې کله ګرمي وي نو ځمکه داسې اور کوي، ګرم وي. بانے لگا هر کسی کو سایه، بانے لگا څه ته وایي؟ لکه بیا هر یو کس دغه سوري ته زور کوي، هر یو کس دغه سوري طرف ته ځي، ولې چې ګرمي شوي نو ګرمي وي که نه. اچھا لگا، بانے لگا مین اچھا لگا. برسات میں دل ہے بادلوں کے، برسات میں دل ہے بادلوں کے، برسات یا دل څه ته وایي؟ ګروه ته. بادلوں کې مطلب په برسات کې د وریځو ګروه وي، د وریځو مختلف ګروپونه جوړ وي. ټنډي ټنډي هوا کې جونکې، او یخې یخې هواګانو جونکې چپی وي، یخې یخې هواګانې لګي. پیدا کیے اون بیل ګوړې، او الله تعالی پیدا کړو څه شی؟ اونټ، اوښو، بیل یادوي، غویان یادوي، ګوړې اسونه یادوي. هر شی کې بنا دیے ہے جوړې، او د هر یو څیز یې څه جوړ کړو؟ جوړې کړي. د هر یو څیز یې جوړې کړي مطلب نر او ښځه. د چرګ خپل نر ښځه دی، ټیک شو، لکه چرګ او بانګي. دې نه علاوه د سپي کې هم جوړې دي، ټیک شو، نر او ښځه. دغه شان په هر څه کې جوړې کړي. قدرت کی بهار دیکھنے کو، او د الله تعالی بهار موسم یادوي، هغه کتلو دپاره. روشن آنکھیں بنائے دو، او کوم روشن ښایسته سترګې چې دي هغه یې موږ له راکړي، هغه یې زموږ له هغه یې راکړي د کتلو دپاره، دوه سترګې یې راکړلې. دو هون دیے کې مو سے بولې، او دوه بیا شونډې یې راکړلې چې په هغې باندې خبرې وکړو، چې کله شونډې خوځو خبرې کوو که نه موږ، نو دوه شونډې بیا راکړلې چې په هغې باندې موږ خبرې وکړو. شکر اس کا کرے زبان کولے، او شکر موږ له ایستل پکار دي چې کله زبان کولاو کو مطلب خبرې وکړو، الله تعالی شکر موږ له پکار دی. هر شی اس نے بنائے نادر، او هر یو څیز چې دی هغه الله تعالی پیدا کړی دی، او ډېر نادر مطلب نایاب، چې کوم یو څیز الله تعالی پیدا کړی هغه ډېر نایاب دی. نایاب څه ته وایي؟ چې د هغې څه مثال نه وي، هغه بیا نه میلاویږي، مطلب هغه څوک نشي جوړولی بل، نایاب هغې ته وایي. بے شک ہے خدا قوی و قادر، او بے شک الله تعالی چې دی الله تعالی چې دی هغه قوي او قادر دی. قوي څه ته وایي؟ طاقتور، او قادر مین قدرت رکھنے والا. ٹھیک شو، دا ستاسو حمد. دلته راځي ٹہرے اور بتائے. ہر رت میں نیا سما سے کیا مراد ہے؟ ہر رت میں نیا سما، ہر رت څه ته وایي؟ په نیا موسم کې، مطلب هر رت مین موسم، رت څه ته وایي؟ موسم. په نوي موسم کې مختلف نوي نظارې، نوي ماحول، دا هغه مراد دی دینه. کس موسم میں بدن ترتراتا ہے؟ په کوم موسم کې بدن ترتریږي؟ جاڑے کا موسم میں یا سردی کے موسم میں بدن ترتراتا ہے. دا استاسو حمد، امید لرم تاسو ټول به په دې پوه شوي وئ. انشاءالله بله ویډیو کې به موږ تاسو ته د دې کوم اکسرسایز دی مشق دی هغه به کوو، دا به تاسو ته بله ویډیو کې درکوو. صحیح شو؟ د مور پلار خدمت کوئ، موږ ته هم دعاګانې کوئ. انشاءالله تاسو ټول د دې ویډیوز نه خپل سټډي کوئ. په ارام موږ لګیا وو. ګوره په نمبر سره یو بوکس تاسو ته وړاندې کوو، او څه قسمه مشکل وي تاسو موږ ته کمنټس کې ویلی شئ، او ویډیوز خپل ترتیب سره ګورئ، سټډي کوئ. صحیح ده؟ پیپر دپاره تیاری کوئ. دې سره زموږ ویډیو سرته رسي. موږ له راکړي اجازت. الله حافظ.